السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن کو دا وغزه دا کوز در چک دره डी आर सी کې ولالي مچته چې د डी आर सी چیرمن حسین شاه خان صوبزی او د هغه ممبر ناست نن دا پروګرام چې کوم دی نو دا اسحاق چې هغه د डी आर सी محرر د نیم کاله پس هغه بدلی شوی دا او نوې عرفان خان محرر چې کوم هغه راغلی دی دا پروګرام د هغه په اعزاز کې چې کوم دی د رخصتي د اسحاق خان په اعزاز کې دی جنة والناس صدق الله العظيم. डी आर सी چیرمن حسین شاه خان صوبزی د डी اس پی سکیورټي نجات خان راغلی دی سرتاج خان دی بدر زیب خان دی دا هغه کس اسحاق چې چا په بدلای په دغه کې د په اعزاز کې پالویدای دا پروګرام شوی دی دغه سره نور مرګری دی او جی دی انجینیر اورنګزیب او وساده عرفان خان چې کوم نوې د डी आर सी دلته کې انچارج مرزا چې کوم راغلی دی د عباس او دا چې کوم زمونږه مختیار خان دی او کوکی همایون خان اسبن او ورسره دلته زمونږه اډیشنل سچو چکدره د هم نوې چارج نن اغسته دی وزیر باچا لطیف احمد باچا چې کوم د عوامي نشل پارټي کوز در د ادینجی صدر هم دی هم موجود دی زموږ د حساب محرر سے بدل شو نو په دې وجه باندې مطلب چې موږ تاسو ټول زموږ سره شریک شي او د موږ په شریکه باندې رخصت کو د زموږ سره پیش کوم او ان شاء الله ارزي چې ته خانه زموږ کې شروري که پولیس ډپارټمنټ کې ته مرګره کې که چکدره کې ان شاء الله دا تعلق به ان شاء الله موږ تاسو سره برقرار ساتو استاد خاندان سره ولې چې مستقور ته غلي ته موږ زګونه تر غلې هر چا دې تر هر شي زموږ ارزه کې زموږ سره تلې ان شاء الله موږ تاسو سره خپل تعلق او دغه شی غره او موږ ته خراج تفصیل پیش کوو ان شاء الله موږ د تپتلو باندې انتهایی خپيو او ان شاء الله زموږ د بل ورور چې نو په زموږ سره دغه شانتي ژوند تیر لکه څنګه چې حساب تیر کو سرتاج خان د حساب زمون سره ډېر ښکلی وخت تیر کو نو موږ ته په مخه ښه وایو چې چېرته مې ډېرې خوشحالي او هغه بل ملګري ته هرکلی وایو زول حسن هغه به زموږ یو ډېر ښه ملګری او ډېر ښه وخت یې تېر کړو زموږ یې ډېره ښه رهنمایي کړې ده او په ډېر سړیتوب او د شرافت وخت یې تېر کړی دی موږ ته ډېر څه زده کړي دي اسحاق چې چېرته وي او په کوم ځای کې الله دې خوشحاله لري الله دې آباد لري ان شاء الله تعالی زما د بل ورور چې کوم رالی عرفان دا به هم د ښو صلاحیتونو پروفیشنل پولیسینګ به کوي زموږ سره به یې یو جرګه ممبر هم کار کوي زموږ د مشرانو د مشران وایي او موږ مشران به درته کشر وایو چیرمن او د دې د ممبرانو سکیورټي اتنځي چې دا کوم مرګره زموږ زی د دې د حوصله افزایی لپاره دا پروګرام وکړو او نن سبا چې دا کوم ماډرن پولیسینګ دی نو په دې کې د डी आर सी ډېر اهم کردار دی ځکه چې پولیس ته داسې مسلې راځي پبلک ډیلینګ په حواله سره چې هغه د डी आर सी د خلکو نه بغیر چې نو هغه نه کېږي او زموږ چې څنګه هنګو سنټر دی چې پای کې زموږ پولیس والا تربیت حاصلوي نو زم چې دا डी आर सी دفتر هم زموږ د پولیسو لپاره داسې یو تربیتي اداره ده چې په دې کې هغه پبلک ډیلینګ ډېر په ښکلې طریقه باندې د ښکورې شو دا مشران ناسي د دې مشران د جرګو مشران دي د دې نه ډېر صحیح زده کوي او موږ پولیس ته ډېر مشکلات د دې په وجه باندې چې نو هغه حل کېږي او زه د دې یو ځل بیا شکریا ادا کوم او د دوی چې کوم ډیوټي دا کم کار دی نو هغه ډېر غټ حصه لري الله دې دوی له اجر ورکړي او زه دا امید ساتم چې مخکې هم داسې ښه رواني او چې څومره دلته کې دا رخصتۍ دا پارټي د ویلکم دا پارټي نو انشاءالله چې زموږ پولیس په ټول چې دلته په تګ راتګ باندې ډېر زیات خوشحالي محترم डी एस पी से स्टोर से जमा دا डी आर सी ډېرو معززو ممبرانو صاحبانو پولیس افسرانو مرزا صاحب د ټولو ملګرو خبرو وکړه نو اسحاق زموږ سره په حیثیت ریډر د پولیس په یونیفارم کې هم وخت تېر کړی دی خو د هغې سره سره موږ له لکه څنګه زما ملګرو محترم ووایي لکه په حیثیت د یو ممبر د زموږ سره ډیوټي ادا کړې ده د دواړه کارونه डी एस पी صاحب دواړه مسلې چې دي د دواړه زموږ سره کړي دي هم ایز ا ریډر او بیا داسې د جرګې سړی ځان نه خبره وکړه سلا وکړه بیا پکې کمال دا چې کله د پولیسینګ خبره راغلی بیا ټیپیکل پولیسینګ یې کړی دی هغې کې بیا بالکل سرایت لکه هره دغه جرګې د جرګې په حساب راله کړې ده دلته لیکت پړه دی د هغې حساب کړی خو که کله بیا پولیسینګ راغلی ده نو په هغې کې هم بیا رعایت نه دی کړی ډېر په نره او ښه په ایماندارۍ باندې وخت تېر کړی دی ټرانسفر یې شوی دی دعاګو ورته مې وي چې چېرته مې الله دې خوشحاله لري او دا یو خبر ورته کوو چې څنګه دې دلته په ایماندارۍ باندې وخت تېر کړو ډېر خلک لاړ شي راشي څوک یې بیا تپوس نه کوي
نو دغسې هلته هم وخت تېروه زموږ ورورولي اولو د دې خپل سټاف ټول هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو ستاسو هم ډېره زیاته او د ریډر صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوو نوی چې مې خواته ولاړ دی چې راغلی دی دغه طریقه ده که ټیک وخت یې تېر کړو نو خو دا پسې خبره وي او که ټیک یې تېر نه کړو نو زموږ سره خپل قلم شته سبا به ځي ځکه چې دلته موږ ښه په ایماندارۍ او په اخلاص باندې کار کوو والنټیرز ښه دړه د اخلاصه لګیا یو او د ما ملګري د 15 او د 15 کالو وي د 51 سال مسلې پکې مونږ حل کړي دي د یو کم 50 کاله زمونږ د ډي آر سی د ټولو نه لویه خبره چې کوم ده په سانام ډیم باندې یو 50 کاله تیر شو سانام ډیم دومره کیسې رالې مونږ ډي آر سی دغه د فشنګ هټ کې ورته کېناستو الله رحم وکړو نن د سانام ډیم دغه جوړیږي دا د دې ډي آر سی کمال دی دا هم نه غواړو بس دا الله دربار کې چې خدمت چې دی الله ملاویږي او په عبادت باندې جنت ملاویږي نو دا یو خیر خدمت دی مونږ د خدای خدمت کوو د خدای دپاره کوو او دا زموږ فرض دی که مونږ نه شوي هېڅ نشته او تاسو نه چې شوي هغه هم بخښلي دي اسحاق در چا چې بدلي شوي زه د چیرمین صاحب او د ډي آر سی د مشرانو او د سپي صاحب شکریه ادا کوم چې ما له نن دا کم عزت راکړو نو زه چې څومره هم شکریه ادا کوم دا کمه ده ما به حیثیت محرر تقریبا دلته 3.5 کاله تېر کړه په دې 3.5 کاله کې دې مشرانو ما له بې انتها عزت راکړو زه یو ادنا سپی یم خو دوی زه د ځان سره د یو ورور په حیثیت د یو کشر په حیثیت وچلولم زموږ دا وخت تېر شو په دې 3.5 کاله کې په زمانه د دوی په خدمت کې څه کمی کوتاهي شوې زه د دوی نه معافي غواړم بخښنه غواړم او امید لرم چې دوی به په دغه لحاظ باندې زما سره دغه وکړي جیجیتا شانت د اسحاق الوداعي چې کوم د روټۍ په پروګرام نو هغه پای ته ورسېدو مال اجازه راکړئ د الله پامان